شال چوک کې موجود یو او سبا به د پی ډي ایم پاکستان د طرفه د 15 ورځې د دوکان احتجاجي کیمپ منتقل کېږي په رشاد چوک کې ولګېږي. دې په حواله سره به موږ د پی ډي ایم چې کوم مشران دي د هغو به دې په حواله خبرې کوو موږ سره اوسئ. زه خو د خپل طرفه او د پی ډي ایم د ملګرو د طرفه د عوامي پیغام نیوز د زړه د تله شکریه ادا کوم. تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ د پاکستان ډیموکریټک موومنټ مرکزي مشرانو چې کومه فیصله کړې ده د هغې فیصلې په مطابق باندې به سبا انشاءالله تعالی د اتوار روز ده 24 تاریخ دی په ټول پښتونخوا وطن کې او بیا بالخصوص زمونږ په ضلع سوات کې به انشاءالله تعالی په نشاط چوک منګوره کې به د پی ډي ایم د ټولو پارټیانو د عزتمندو مشرانو احتجاجي کیمپ لګي او په بر سوات کې مټه چې ورته ویل کېږي چې په هغې کې به د مټې او د خوازخیلي د کالام مدین بحرین عزتمند مشران به د پی ډي ایم هلته به کیمپ لګوي. دا کیمپونه چې کوم دي دا به د 28 تاریخه پورې په دې ځای کې به جاري د 15 ورځو لپاره بیا به په 29 تاریخ باندې په تحصیلي بابوزو کې په تحصیلي بریکوټ کې په تحصیلي نیکبخیل کې په تحصیلي خوازخیل او په تحصیلي مدین کې اووه تحصیلي دي. په دې اووه تحصیلونو کې به بیا احتجاجي جلسې به کېږي. د مهنګایي او د بدامنۍ او د ملا ماتونکي د ټیکسونو د نفاذ د کوشش چې کوم په ملکنډ کې او په سوات کې کېږي د دې په خلاف باندې به پی ډي ایم چې کوم اقدام کړی دی په هغه حواله باندې دا احتجاج به جاري. په دې حواله باندې موږ ټول قام ته خواست کوو چې کم از کم چې تاسو د پی ډي ایم د مشرانو په ملاتړ وکړئ او د هغو سره اوږه په اوږه باندې ودرېږئ. د سوات قام ته موږ خواست کوو بیا د منګورې د سیدو د ګلکدې د خوا او شا چې څونه عزتمند ملګري دي جمهوریت پسند دي هغه د هرې طبقې سره تعلق ساتي هغو له پکار دي چې په دې احتجاجي کیمپ کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او د دې سره سره وکیلانو صاحبانو ته د بازار دکاندارانو صاحبانو ته د بازار مشرانو ته د پرنټ او د الکترونیک میډیا ملګرو ته خواست کوو د دې نه علاوه به بیا تخیري په 1 2 3 4 تاریخ باندې په ټولو تحصیلونو کې به بیا احتجاجي کیمپونه لګي او په 15 نومبر باندې به انشاءالله تعالی د پی ډي ایم د زیر انتظام په منګوره ښار په نشاط چوک کې یو عظیمشانه د قوت او د طاقت احتجاجي مظاهره به کوي د هغې سره به ریل هم کوي. نو موږ ټول قام ته خواست کوو چې کم از کم په دې احتجاجي کیمپونو کې په حیثیت د انسان په حیثیت د مسلمان په دې کې شرکت وکړي چې پهله نالایقه سلیکټ حکومت خلاف کوم چې هغه چې کله هم په اقتدار کې راغلی دی نو قوم یې په عذاب کې مبتلا کړی دی. مخکې به چېرته په کال کې یو پنځه بجټ شو قیمتونه به سیوا شو نو داسې حکومت دی داسې عجیبه صورتحال دی چې روزانه دوه بجټ راځي سهار یو قیمت دی ماښام بل قیمت. داسې په وضاحت سره موږ ټول سوات ته او بیا بالخصوص د منګورې عوامو ته چې دا احتجاجي کیمپ دا یوازې د پی ډي ایم د جماعتونو نه دی که هغه راوتي نو خو د ټول ولس لپاره راوتي ستا دوکاندار لپاره راوتي یو د ریډي ول لپاره راوتي یو د ډېړمر لپاره راوتي یو د ترکڼ لپاره راوتي یو د مزدور لپاره راوتي یو نو پکار چې دې کیمپ ته دا عوام راشي عام ولس راشي زموږ سره دلته کښېني موږ ورته 15 ورځې راشو او د دې حکومت په خندنه کوو په سختو الفاظو کې د دې حکومت په خپل زموږ چې څه ډول پړاس دی هغه موږ وګاږو چې زموږ سره په دې کې د عام ولس شامل شي. زموږ درخواست دی چې 15 ورځې به سبا نه کیمپ لګي او بیا به د جمعې په ورځ باندې دلته غټې مظاهرې په دې نشاط چوک کې د پی ډي ایم جماعتونو ټول ولس به کوي د خپل ځان دپاره د احتجاجي کیمپ د دې عام ولس کیمپ دی دا یوازې زما د مسلم لیګي نه دی نه د پښتونخوا ملي پارټۍ دی نه د بلې پارټۍ دی د عام ولس لپاره دی. نو زما توقع هم دا ده د امید هم ده انشاءالله چې دې ته به ټول سوات او بالخصوص ټول منګورې خلک راځي او دا مظاهره دا کیمپ دا احتجاجي کیمپ به کامیابي انشاءالله او موږ به یو پیغام ورکوو دې سلیکټ حکومت ته چې هغوی د خپل ظلم ژبه د ټکسونه د مهنګایي دا فوري طور پر والي واپس که واپس نشي اخیستی د نور د حکومت حقدار نه دي نو د استعفا ورکړي او پورته وځي. توقعونه چې څوک خوند دغه وکړي دا چې څو ایران کې نو ټول په هېڅ شي نه پوهېږي د څه نه خبر نه دي د عوام د درد او تکلیف نه خبر نه دي په خپله دی د څه نه خبر نه دی. دا کوم سلیکټډ وزیر اعظم چې زموږ دی دا به صرف په سمبو باندې دستخط ته کار ویلی دی دی چې خوځي په سمبیانو باندې دستخط کوي نور د عوامو لپاره هېڅ ده چې کومې وعدې کړې وې او دغه ده کړی په هغې کې د خپل یو عدم ترلاسه نه کړه. نو زه د خپلو وروڼو ته ستاسو د پیغام دوی په توسط
سره دا پیغام ورکوم چې بالکل د دې پی ډي ایم سره ملاتړ وکړئ د دوی سره څنګ په څنګ ودرېږئ او خپل تپوس وکړئ د دوی دپاره نه د خپل ځان دپاره راوځئ د خپل حق تپوس وکړئ او دې حکومت ته وښایئ چې مونږ ستا د پالیسیانو ستا د معاشي پالیسیانو مکمل خلاف یو او ته برای مهرباني د کوڅې پرېږده د کوڅې چلول د عمل چلول دا چې دا ستا کار نه دی ډېره